مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمونږه هغوی په ذهن کې د ډېرې مودې راهیسې د دې وجې نه چې کوم جهادونه راغلي وو په هغې کې چا ورته څه شبه اچولې وه انګریزانو په موږ داسې علامې او نخرې وکړې چې زموږ نه یې صحیح جهادونه ورک کړه د دې وجې نه د کلونو کلونو راهیسې زموږ ساده مسلمانان وروڼه هغوی د جهاد نه ناخبره پاتې شو مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پرېښوده په دغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس دا مونځ کوه او روژه نیسه او حج کوه او جهاد کوه د دې نه بغیر به په موږ کوم بله فریضه نه وي حال دا داسې نه ده جهاد د اسلام په کارونو کې د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دې نه بره فریضه او اوچته فریضه بیا بله نشته دی حدیث مبارک کے راضی الجہاد ضرورت سنام الاسلام اسلام دا جہاد چی کم دے دا دا اسلام دا بوکان برسر دے لکا اسلام چی یو غٹ اوخ شی دا اوخ بوکان برسر جہاد دے یعنی دا جہاد نا عظیم المرتبتا او دا جہاد نا چی کم دے لوڑے رتبے والا عمل اگا دا دین پکارونو کے بلکار نشتا حدیث مبارک کے راضی کم یو کس چې خپل ځان او خپل مال د خدای په لاره کې خرج کی مراد تینا غذا ده من غذا بماله و نفسه چا چې مال او نفس د خدای په لاره کې په غذا کې وایسته دغه انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبلیږي هغه د غذا متعلق راغلی دی نور لارو کې دا فضایل نشته حدیث مبارک کے راضی کم سترګې چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوې یوه ګنټه نیمه ګنټه پاو یوه دوه درې ګنټې د جهاد د مجاهدینو پیره وکړه حدیث کې راضي رسول الله مبارک فرمایي په دغه جسد باندې کم جسد کې چې دا سترګې لګېدلي چې هغه د جهاد په پیره کې غړولې پاتې شوي دي په دې جسد د جهنم اور حرام دی حدیث مبارک کے راضی کم یو انسان چاغا د جهاد کې داغه خپې د جهاد په ګردونو آلوده شوې په دغه وجود باندې او په جسد د جهنم اور حرام دی حدیث مبارک کے راضی کہ اللہ رب الجلال شہید تا داس شپک خصوصیت ورکړي رسول الله فرمایي چې هغه خصوصیت الله ما تم نه راکړي یو د خصوصیات دا غنه دا خصوصیت ده کله چې شهید سترګې پټيږي او د دنیا نه رحلت کوي د څومره ګناهونه غټ واړه کړي په دغه ټیم کې د ګناه نه داسې پاک شي کيوم ولدته امه لکه کوم ورځ چې مور نه زیږیدل او پاک د ګناه نه ده په شهادت دغه شانته د ګناه نه پاکيږي دارنګي رسول الله فرمایي چې زه وفات شم ما ته به غسل راکول کېږي لیکن شهید هغه عظیم المرتبت انسان دی چې هغه کله وفات کېږي په خپلو جامو کې دفن کېږي د حشر عظیم میدان کې به شهید خپلې کلمې او خپلې وینې په لپو کې اچولي د حشر عظیم میدان ته به رارواني د الله په حضور کې به عرض کوي الهه زما دا وړه تنا چې تا ما ته راکړې وه ستا په لاره کې مې په دغه خرو باندې تقسیم کړه الهه ستا د الهه کلمت الله لپاره د جهاد د سربلندۍ لپاره د کلمت الله د اوچتوالي لپاره ما په ځان باندې دا نخرې کړي دي الهه حدیث کې راځي خپلې وینې مې په لپو کې نیولي د الله حضور ته به سرلوړې را رواني او حدیث کې راځي چې رنګ د وینو به رنګ د وینو وي لیکن بوی به ترې مشکو بوی خیږي نو په دغه وجه باندې عوام ساده مسلمانان هغوی داسې وایي چې ګنې بس همدا یو څو فرایض دي نه جهاد فرض دی او فرض دو قسمه ده یو ته فرض عین ویل کېږي یو ته فرض کفایي ویل کېږي فرض عین جهاد فرض کفایي هغه جهاد دی چې مسلمانان په کافرو د حملې اراده وکړي مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وخت امر فوج ته وکړه چې په انډیا تعرض وکړي هغې تعرض نه دی کړی دی پې تعرض کوي دې ته فرض کفایي ویل کېږي د دې علاقې نه چې یو سړي پکې حصه واخیسته د ټولو غاړه په اخلاص سره که د علاقې نه یو سړي حصه وانه